بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما قبل قدر عزت مند مسلمانان وكشران ورنا هم جنت داخل دو أسباب بينول شروع کړیو، یعنی هغه عمل چې انسان په جنت داخليږي. نیو په کې دا د سنن ابو داود کې حدیث دی، پای کې درې ذکر دي. ثوبان رضی الله عنه فرمایي په نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله، وې د چا د بدن نه چې روح په داسې حال کې پرواز کی، په داسې حال کې د روح وته چې دغه انسان د درې کارونه بیزاره دا به جنت ته داخله کی. د درې کارونه چې دینه ته بیزاره دا کارونه به تکي نو نبی رسول الله فرمایي چې ته به جنت ته داخله کی. یو د کبر نه، دیم د خیانت نه، او دریم د قرض نه. چې کبر درکې نه او خیانت درکې نه او قرض در باندې نه، نبی رسول الله فرمایي چې دا انسان به جنت ته داخله کی. چې په دې حال کې به دا باندې مرګ راغلی چې به تکبر درکې نه او خیانت درکې نه او قرض در باندې نه. یو بل حدیث کې راغلی، صحیح مسلم کې حدیث دی، عمران بن حسین رضی الله عنه روایت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، وې زما ته امت نه به 80,000 کسان بغیر د حساب نه جنت ته داخله کی. نبی رسول الله فرمایي، وې زما د امت نه به 80,000 کسان به حساب به کتاب جنت ته داخله کی، چې هغه څه بل حساب هم نه کوي. صحابه کرام رضی الله عنهم رسوله ودا بسوږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلک دي چې چانه دبونه نه طلب کوي، بدپالی نه نیسي، نه داغونه لګي، بلکې په خپل رب باندې توکل کوي. دا خلک بل حدیث کې راغلی، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې درې قسم قاضیان دي چې په دې درې قسم قاضیانو کې یو قسم هغه دی چې هغه به جنت ته داخلي کوي، او دا دوه قسم به کې هغه دي چې هغه جنت ته داخلي کوي. دا دوه قسم هغه چې هغه جهنم ته داخلي کوي، پای کې یو هغه سړی دی چې حق و پیژني خو په ظلم سره فیصله وکړي. نبی رسول الله فرمایي دا په اور کې. دا دویم قسم قاضي به کې هغه سړی چې خلکو د بر په جهالت او ناپوهۍ باندې فیصله کوي. نبی رسول الله فرمایي چې دا په اور کې. او دا دریم قسم هغه سړی، هغه قاضي چې په جنت کې وي، نبی اسلام فرمایي چې دا هغه سړی دی چې حق و پیژندل او فیصله یې وکړه. یو بل حدیث کې راغلی، مسند احمد کې روایت دی، ډېر عجیب حدیث دی. عطا بن فروخ چې د قریشو آزاد شوی غلام دی، دا فرمایي عثمان رضی الله عنه د یو سړي نه ځمکه واخیسته. بیا هغه سړی د پیسو په قبض کولو کې تاخیر وکړو، یعنې پیسې وروسته کړې، زه به یې بتې والم. نو بیا د عثمان رضی الله عنه سره میلاو شو. نو عثمان رضی الله عنه ورته وویل، وایي ته د خپل مال قبض کول نه څه شی منع کړی؟ ته د خپل مال نه اخلې مانه، هغه ته عمل تاوان را کړی. وایي چې د چا سره میلاوي کړو نو هغه معامله ماته کوي. نو عثمان رضی الله عنه ورته وویل، آیا همدې خبرې ته منع کړی چې خپل مال زمانه نه اخلي؟ نو هغه ویل او. نو عثمان رضی الله عنه ورته وفرمیل، وایي ستا خوښه ده چې خپله ځمکه اخلي او که خپل مال؟ یعنې که ځمکه مې ته اخیستې ده، دا خپله ځمکه واپس اخلي هم در کوم، او که نه ځمکه نه اخلي، مال اخلي، پیسې اخلي، هغې ته زه تیار یم، هغه هم در کوم. بیا ورته وفرمیل، ډېر عجیبه حدیث یې ورته وویل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دي الله سبحانه وتعالی یو سړی جنت ته په دې وجه داخل کو چې هغه د اخیستلو د خرڅولو په وخت او د ورکولو د اخیستلو په وخت نرمي کوونکی و. د دې عمل په وجه الله سبحانه وتعالی دغه انسان جنت ته داخل کو. چې کله اخیستل کې خرڅول کې چا نه څه څیز اخلي، چا له یو څیز ورکوي، نو په هغې کې نرمي کول دا سبب د جنت ته داخلېدو چې الله سبحانه وتعالی دغه انسان په دې سره جنت ته داخلوي. الله سبحانه وتعالى دې متاثر به دې موږ توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.